زما د دین اسلام معزز مسلمانان ورونو د شریعت بعض احکام الله سبحانه و تعالی بطور حکم هم فرمایلی دي او بطور ترغیب هم فرمایلی دي. پاغي احکامو کې یو حکم د نکاح ده. کوم آیات مبارکه ما تلاوت ک په دې کې الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. چې تاسو نکاح وکړئ دا حکم هم ده او ترغیب هم ده. الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي دو نکاحونه وکړئ، درې نکاحونه وکړئ، سلور نکاحونه وکړئ. او کچری په دوو دریو او سلورو باندې تاسو ته د ځان پته لګي چې زه به د دې په منځ کې فرق راولم، د انصاف نه به کار وانخلم، انصاف په ونه کړی شم، نو فواحده تاسو بیا یو نکاح وکړئ. دا بس تاسو دپاره د بهتروالي سبب ګرځي. نو الله سبحانه و تعالی دا حکم ارشاد فرمایلی دی. په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. چې اې د نوجوانانو ټولګیا تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري نو تاسو ودونه وکئ. فانه اغض للبصر، ځکه چې دا واده او دا نکاح د دې دوه فائدې دي ظاهري طور باندې. اولنۍ فائدې دا ده چې ستاسو نظرونه بخکته شي، ستاسو د نظر حفاظت په پیدا شي. یو سړی دی واده نه دی کړی، جوان دی، نو دی ډیر په مشکله باندې ځان بچ کولی شي د بد نظرۍ نه. پردی خور لور او پردی زنانه ته به بیا نه ګوري، هغه به داسې ګڼي لکه خپله خور او لور او مور، نو بیا به ستا دا حفاظت پیدا شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې د دې واده د وجې نه به ستا د شرمګاه هم حفاظت وشي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه چې کوم یو کس په تاسو کې نکاح وکړي فقد استکمل نصف ایمان، چې چا نکاح وکړه نو د دې نکاح د وجې نه د دې سړي نیم ایمان کامل شو، نیم ایمانی کامل شو، او دا باقی نیم ایمان د پاتې دی. نو فلیتق الله فی النصف الباقی، نو دې سړي بیا په کار دادی چې دا نیم ایمان چې کم پاتې دی دا لا کامل شوی نه دی، په دې کې د الله سبحانه و تعالی نه یره کوي، یریږي دی او پرهیزګاري دی اختیار کی. عام طور په دنیا کې انسان چې خرابېږي نو د دوه څیزونو د وجې نه خرابېږي. یو د خولې د وجې نه خرابېږي، ردی بدی، کنزل، غیبت، دروغ، څه او څه، او بل د شرمګاه د وجې نه دا انسان خرابېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو څیز ذکر کړ چې چا نکاح وکړله نو د دې سړي نیم ایمان کامل شو، د شرمګاه حفاظت یې وشو، او د خولې د وجې نه چې کوم حلال او د حرام تمیز دی نه کوي، په دې خوله باندې او په ژبه باندې دی ردې بدې وایي، په دې کې د نور د الله تعالی نه ویریږي، نو د ایمان چې نیم د نکاح د وجې نه کامل شو، پوره شو، او نیم د کوشش شروع کی د الله تعالی نه د یره اختیار کی د ایمان به مزید نور دا کامل شي. حدیث مبارک کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای عام طور په معاشره کې د سلورو سیزونو د وجې نه دا خلک نکاحونه کوي. واده چې د کومې ښځې سره کیږي نو د سلورو وجو نه کیږي. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. دا سلور سیزونه دي. د ښځې سره نکاح د دې وجې نه کیږي چې یا خو هغه مالداری، خلک مال ته ګوري، یاره ډېر مال ورسره دی، یا ورسره دې وجې نه کیږي چې د دې خاندان اوچت دی، خاندانی اوچت دی، او یا ورسره د دې وجې نه کیږي چې حسن زیات دی، خوبصورتي زیاته ده، جمال زیات دی، او یا ورسره د دې وجې نه کیږي چې د دې دین پوره دی، دینداره ده، پرهیزګاره زنانه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سلورو سیزونو متعلق ارشاد وفرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، چې مسلمانانو تاسو کله ودونه کوئ
نو په زنانو کې خدا ټول سیزونه سو ګوري ورته سو کوته نه ګوري خو د کتو چې کوم سیز دی تاسو چې کوم سیز لا ترجیح ورکوئ او په کار د چې هغه غوره کوي نو هغه ګورئ دین دی دین فاظفر بذات الدین تربت یداک ستا لاس دې خاک آلود شي ستا لاس دې په خاورو کې ککړ شي ته دین له ترجیح ورکا نیکی له ترجیح ورکا دیندارۍ له ترجیح ورکا تا به الله سبحانه وتعالی هغه کامیاب کی عام طور باندې مونږ ګورو کنه کومې رشتې چې د حسب د وجې وشي د نسب د مال د وجې وشي د جمال د خوبصورتۍ د وجې نه وشي هغه لږ وخت وچلېږي په هغې کې څومره مسلې مخې ته راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک په دې ټولو څیزونو کې د ګوره دین له ترجیح ورکوي چې دین لم ترجیح ورکړه خپله لوره خپله کشره ماشومه دام د دین د وجې نه چاله ورکړه یا په زنانه کې دینداری موجود و هغه تاسو راواده کړه ستاسو زندگی به بهتره ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه الدنیا كلها متاع دا دنیا چې کومه ده دا ټوټل سامان دی سامان وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او په دنیا کې د دې دنیا د ټولو نه بهترین سامان دنیا کې د ټولو نه بهترین سامان المرأة الصالحة دا نیکه ښځه ده چې نیکه ښځه دي په نکاح کړله نو زندگی به د ګورې په امن کې په حفاظت کې محفوظ به د سکون ژوند به تیرې د آرام زندگی به تیرې دقسې چې څنګه دا احکام د ښځې دپاره دي دغسې دا احکام دا ګورې د سړي دپاره هم دي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای کله چې تاسو خپله لور خور ورکوئ زنانه خپله ورکوئ نو په الک کې د هغه اخلاق وګورئ او د هغه دینداري وګورئ د هغه اخلاق وګورئ د هغه دینداري وګورئ که چېرې په اخلاقو کې او په دیندارۍ کې دا الک د پوره و نو دا رشته به کامیابی بیا خپله لور خور هغه ځای کې ورکوئ که چېرې ورم نه کړله او تاسو بینک بیلنس ته وکته تاسو روپو ته وکتل تاسو خاندان او نسب ته وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بیا به فساد خور شي په ځمکه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ضابطه مونږ ته کېښودله چې تاسو دین له ترجیح ورکئ په الک کې هم په جینۍ کې هم ستاسو دا نکاح به کامیاب نکاح ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کی ارشاد وفرمایا دنیا کې د ټولو نه بهترین نکاح ښکلی نکاح هغه ده ایسرها مؤونه چې د هغې خرچې کمی بهترین نکاح هغه ده چې د هغې خرچې کمی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح اسانه کړې ده شریعت نکاح اسانه کړې ده او ډېره زیاته اسانه کړې ده دومره اسانه کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لوریانې هغه ورکړي دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دو لوریانې ورکړي دي حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا دواړه په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې واده وي دین ته کتلی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له خپل لور ورکړي دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دین ته کتلی دي مال ته ګورې نه دي کتلی او دومره دین ته کتلی دي مال ته نه دي کتلی چې کله د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق وینا وشو چې دا به علی رضی الله تعالی عنہ ورکو نو علی رضی الله تعالی عنہ روان دی یو زغره ور سره ده زغره خو پیژنئ کنه په جنگ کې چې استعمالي د دې لپاره زخم راونه رسیده توري نو دا زغره ورغستې ده بازار ته روان دی په لاره کې وسره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ میلاو شو ویلي چېرته روانې زغره دې راغستې ده ویره نکاح مې ده کور کې هېڅ شی نشته دی دا خپله زغره وړمه چې په بازار کې خرڅه کړمه چې د ځان دپاره د مهر هغه بندوبست وکړم او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یې ورکړه نو دا ګوره پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها
رخصت کړې ده څومره اوچت شان والا زنانه ده الفاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د خزو سردار د سردار د دوانو جهانو د سردار لور ده د زړه غوښې دي خو څومره په سهولت په اسانۍ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصتي یو ورله صادر ورکي یو ورله کټ ورکي یو ورله میچنه ورکي او یو ورله مشکیزه ورکي رخصتي بالغ ولا ورکي دغه سيزونه ورکړه او نکاح وشوله خبره ختم زمون شریعت داوی نکاح آسانه کوي نکاح آسانه کوي څنګه آسانه کوي په نکاح کې درې سيزونه دي ایجاب او قبول چې الک راځي جنۍ راځي مہر پکې کېدا مہر څومره دی چې د 10 درهمو نه مقدار کم نه په دې دور کې چې د چا سره 100,000 روپۍ نو شریعت وای د پورا کار پکې دوه سيزونه شو یو ایجاب او قبول د خزي او د خاون رضامندتیا دویم مہر او دریم د دوو گواهانو موجودې ده نکاح وشوله خبره ختم شریعت وای نکاح آسانه کوي چې نوجوان نسل د ګناه نه بچ شي نن چې در سره 12 او 14 او 15 لک روپۍ نه نو څوک نکاح نه کوي او نه کولای شي ولی نکاح ګرانه شوله او زنا آسانه شوله حالانکه شریعت وای نکاح آسانه کوي چې نوجوان محفوظ شي د نظر ښکته شي د شرمګاه محفوظ شي د نسل انسانیت حفاظت وشي خو موږ کار الټه کړی دی د دې وجې نه څومره مسلې راځي موږ ذهن ته یوه خبره صرف راځي هغه خبره دا راځي که چېرې زه آسانه نکاح وکم ډزې ونه کم ډومبقې ونه کم پټاقې ونه ډزوم قسمه قسمه ډشونه تیار نکم قسمه قسمه روپۍ ونه شیندم دم یو ګډان انولم نو خلق به بیا ماته څه وایي دې یو ټکي زموږ مخلوق تباه او برباد که چې معاشره به بیا څه وایي معاشره به بیا څه وایي معاشره دې تا ته 100 ځله ووایي چې د ورکوټه یې واده وکړه ستا د معاشرې څه کار دی معاشرې خو لوی لوی خلق تباه کړلي دی فکر او دی سوچ چې پلان کې به څه وایي دی خو لوی لوی خلق غر کړلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دور را واخله دا نشه په هغه ټیم کې هم وه چې خلق به څه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی ابو طالب خو هغه هم دی یو ټکي تباه کړی و چې کله وفات کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ته ناست دی او وی ورته تر دا کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یو امنا ما پیغمبر امنا د قیامت په ورځ دې زه ذمهوار یم قریبه وه چې هغه دا کلمه ویلې وې ابو جهل ورته سر ته ناست وی ښه دومره وخت یې تیر که اوس د دنیا نه ځې خلق به درته وایي چې مړ شي نو وایي چې د خپل پلار نیکه دین یې پرېښو څومره بد به په تا باندې ویلی کېږي دا خلق به څه وایي وی نه زه نه ویم دا کلمه په دغه ټیم کې روح ووته او ایسته وفات شو د دنیا نه کافر لاړ نو دې ټکي ته خو به ته نه ګورې چې یاره خلق به څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای په دنیا کې خو بهترینه نکاح هغه ده ایسرها مؤونه چې د هغې ټوټل معاملات هغه کنټرولي او د هغې خرچې کمې وي زما د خبرې مقصد دا نه دی چې یو مالداره سړی دی او هغه د ایسته په ګوټ کې نکاح وکړي او خبره دې ختمه کړي نه د چا وس دس رسي ښه میخې دې دا پرې باسي ښه دې ګونه دې پاخه کړي ښه خلکو لره خیراتي روټۍ ورکړي خو د دې د وجې نه نکاح لیټ کول د یو نوجوان چېرې زما سره لا پیسې نشته دی ده به ډوډۍ ورکوم زه به دا کوم هغه کوم
دا ګوریات ساته که دا نوجوان زیاتې کوي د ځان سره ظلم کوي ګناه کوي د پلار یې ورسره شریک دی. په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې علی درې سیزونه دا کله حاضر شینو بیا په دې کې تاخير مکوا. په دریو کارونو کې با تاخير نه کې رستواله بنه کې. الصلاة اذا اتت د مونږ ټیم چې کله راشي به رستواله مکو په دې کې به پرېدم چې رسته به وکم او رسته به وکم ایسته بر من ټیم لاړ شي. الجنازه اذا حضرت کله چې جنازه ستا مخامخ شي نو بیا به کې لیټواله مکوا. څوک وفات شو به اشاره ومه چې پلان کې د سعودي عرب نه را روان دی او سبب ول جنازه کیږي نه اشاره ومه. الجنازه اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شو څوک فوت شو نو بیا ډیر ما اشاره وا. او دریم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې کله یو غیر شادي شوده زنانه دی په نکاح کې تاخير مکوا. نکاح ولا کوا د وجود محفوظ شي د صحت محفوظ شي د ایمان محفوظ شي. نن سبا په معاشره کې دا یو ټکی هم زموږ د ډیرو نوجوانانو ودونه لیټ کړل. ماته وای نوجوانان دې ټکی هم ډیر ودونه لیټ کړی دي چې یاره دله په خپل خپونه دی ولاړ نو زه ولا واده څنګه وکم. دا چې کوم خبرې کوم د شریعت خبرې دی ګوره دا ځان نه کوم معاشري به بشکه چې خلاف خو د شریعت موافق خبرې وای. د دې وجه نه خلک نکاح نه کوي وای زوی مې لا په خپونه دی ولاړ چې په خپو ودرېږي نو بیا بورله نکاح کوم. شریعت څه وای؟ شریعت وای چې کله د زوی بالغ شو نکاح ولا وکا. او سوره نور کې الله سبحانه وتعالى فیصله کړی. الله سبحانه وتعالى الله خبر غلطه کېدای شي نشي کېدای. الله فیصله دا کړی دا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. کچری زوی لري واده وکړو الک لدی واده وکړو او د فقیرو کمزور نو الله سبحانه وتعالى به د دې واده د وجنه غنی کی مال بول الله ورکی. الله تعالی ارشاد فرمایو په یو ځای کې چې مونږ تاسو لم رزق درکو او دیو لم رزق ورکو او په بل ځای کې ارشاد فرمایو مونږ دیو لم رزق ورکو او تاسو لم درکو. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې دا رزق چې څوک دنیا ته راځي نو دا خپل رزق په خپل راوړي. ګوره یاد ساته حدیث مبارک کې راځي درې کسان داسې دي چې الله سبحانه وتعالی د مدد کوي. په دې باندې فقر راشي کمزوري راشي الله یې مدد کوي. نمبر 1 المجاهد فی سبیل الله چې کوم یو سړی د الله په لار کې jihad کوي الله تعالی به مدد به کوي غنی کوي به. دویم سړی هغه دا ده چې د چا سره غلام دی او هغه سره عقد مکاتبت وکړي چې ته مال دومره روپۍ راوړه او زبر آزاد کړه او دغه سړی وایي چې او ټیک ده نو الله سبحانه وتعالی دلم روپۍ ورکوي. او سلورم الناکح هغه سړی چې نکاح وکي د څه لپاره نکاح وکي چې زه خپل شرمګاه محفوظ کم خپل حفاظت وکم. الله سبحانه وتعالی وایي د دې سړي به زه مدد کوم. زه نو چې الله تعالی مدد کوي تاسو کوم علم راشي تاسو که دعوتي چاله دعوت ورکوي د لسو کسانو هغه انتظار تاسو کوئ روټۍ د څو کسانو تیاروئ د 15 واسې نه سوایي د ځان سره راولي. تاسو دومره غیرتیان یئ. الله سبحانه وتعالی څومره غیرتی دی چې هغه به ستا کور ته یو جینۍ راولي ستا اولاد به پیدا کیږي او د هغې دپاره به الله سبحانه وتعالی بندوبست نه کوي. بندوبست به کوي الله سبحانه وتعالی. نو هر ستاسو خدمت کې دا ورونو چې د شریعت قانون دا دی چې کله ماشوم بالغ شو جینۍ بالغه شوه نو د دې دپاره د واده بندوبست وکوي د نکاح بندوبست وکړي. الله سبحانه وتعالی با ستا په دغه بچو کې د دیو په رزق کې خیر او برکت پیدا کړي. د واده بندوبست ورله داسې وکړي چې دین ته ترجیح ورکړي چې دین ته ترجیح ورکړله الله سبحانه وتعالی با ستاسو دپاره د هر یو څیز نه کافي کیږي. اخیری خبره کوم او بیا خبره بس کوم. زمونږ د بزرګانو کې
یو بزرگ تیر شوی دی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه او دا ډیر لوی بزرگ تیر شوی دی علامه ابن خلکان یو کتاب دی وفیات الاعیان نو په هغه کې د قصه لیکلې ده چې د عبد الله ابن مبارک د پلار چې کوم مبارک دا د چا سره په یو باغ کې وو خدمت به کاو د انارو باغ نو یو ورځ د دې باغ مالک راغی ډیر وخت بعد او دې مبارک ته یو سو انار راوړه او خواږه انار پکې وګوره چې زه اخرم نو دا مبارک ورغه د یوې ونې نه انار راوشو کاو سپینې کاو هغه مالک ته کې خو وی خوره هغه چې څنګه دانه خولې ته ویشته نو ډیر زیات تریو وی بل راوړه دا خو ډیر زیات تریو دی د بلې ونې نه د انار کټ کرای وړ هغه چې خولې ته دانه ویشته هم تریو د بلې ونې نه راوړ هغه هم تریو ای مالک ورته وی ګوره ستا څومره وخت وشو او تر اوسه پورې تا انار ونه پیژانده چې کوم پکې خوږ دی او کوم پکې تریو دی ماله خوږ انار راوړه ده ورته وی سیبا پیژنې به هغه کس چې چا سکلی وی خاص تا دلته څومره وخت وشو وی دلته زما تقریبا 2 کاله وشو او در اوسه پورې ما یو د انار دانه نه ده خوړلې چې دا تریو دی او که دا خوږ دی دا به کې ساتلی او دا که مونږ وی او چا راته پټۍ حواله کړی وی او په نیم هم چاله ورکړی وی نو پولې به یې په اول سر کې ریبل وی د هغې نه څوک نه خبرول په تازه تازه کې به یې ټانټې هم څومره وړ وی په تازه تازه کې به یې په کټوو وږي وړ وی هغه به یې پخ کړ وی ځان له سره د ایله نه دا به یې کړ وی که نه به یې کړ خو مبارک رحمت الله علیه څومره 2 کاله په دې پټي کې تیر کړلي په دې باغ کې تیر کړي دي خو دا ورته پته نشته دی چې کومه دانه خوږه ده او کومه دانه هغه تروه ده بیا چې دقې مالک ورته وي ته دومره زبرګ سړی زه تاله خپله لور په نکاح درکوم ته دومره تقوادار نه یې نسب ته وکتل نه حسب ته نه څه نه څه ده ورته ویه صیبه زه خو غریب یم کمزور وي ستا د تقوا د وجې نه تاله لور درکوم لور یې ورله ورکړه امیر المؤمنین فی الحدیث عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ته پیدا شو او دومره لوی سړی ته پیدا شو چې کله رقه شهر ته داخلیږي هلته کې داخلېده نو دومره د حدیثو لوی امام ته جوړ شوی و چې 10,000 کسان استقبال له راوتي دا د څه د وجې نه دا د تقوا د وجې نه ګورئ تقوا ته ګورئ خپله لور خور هغه ځای کې ورکوئ خپل ودونه دا آسان کوي دا به زمونږ د نوجوانانو د حفاظت لپاره زمونږ د کورونو د حفاظت لپاره بهترین ذریعه او سبب جوړیږي الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین